تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. علیہ السلام پر مکہ معظمہ کې یو کوسمانه تیرېدلو ویل یو درې کسانو چغې واورېدلې تړلې و جوړم کړي وهلې عمار او یاسر او سمیه وا دا ښځه او خاوند او عمار یې چېو د جوړم کړي وهلې نبی علیہ السلام پر کوڅه تیرېدلو نبی علیہ السلام په आवाज وکړ د یاسر خاندان صبر کوي او دې سخت باوجود دې صبر ونکړلو خلق په دې وهلو باندې په جوړندولو باندې سمیه رضی الله عنها بیراب استلا او د خلق په مخ کې ابو جهل ورته ویلو سمیه د سور لای مراوي سره دو خان یو خبرې په یو پسې تړو بل خبرې په بل پسې تړو په من دي دوکاو سره خیال له مسلمانان اوړه کنا او ولنا دیوله بل دمکی ورکړه ډېر خطرناک دمکی وخا دا مرګ نه سخت وا ویل دې سړو مخکې نه کپڑے لړکو دا ډېر خطرناک دمکی وا هغه ورته ول کپڑے لړکولې چې زماره بدن نه او زماره د ژوند څوک ایمان نشي تللی دا زنانه وخا دا مسلمانه ولا وخنه جوړه دا خو کېدله دیم دا خپل جامع ډېرې خوښې وې چې شل تولې کالمې او زیورات مې وې دا لاسونه مې د سرو زرو د ګوتو نه ډک وې او مړوندونه مې مټې مې د بنګړو نه ډکې وې غاړه مې د سرو زرو د امیل نه ډک وې سر مې د سرو نه ډک وې ترې پې سوټونه وې او دا پوس ژوند مې او ټاټ باټ زندګي وې هلته غوښتې ولا د مکې د بوجیل خلق والا د سرو انبار ودرولې او به په څو کې به سمیه پټه کړې وه سمیه کپڑے لړکولی شوی مانا زړه څوک ایمان نشي لرکولی او بیا یې ګزار وکړلو او په نیزه ویشتله سمیه را پرېوتله عمار فرمایه ما د خپلې مور سلګۍ کتلې او زما د مور آخري وینا دا وه چې فزتو برب الکعبه زما د دې کعبې په رب باندې قسم دی ما ګټه وکړله اولنۍ مسلمانه وه او دا د اولنۍ د اسلام شهیده وه چې کله د بدن نه وینه بهېدله او زمکدلی و ویل ما ګټه وکړله اے مسلمانانو خویندو میندو تاسو ته وایم پنځه وخت منځونه کوئ تلاوت کوئ ذکر کوئ ګاونډیانو خیال ساتئ او خپلوانو سره خپلولي پالئ بل قبر دی مرګ دی زموږ لپاره اسانه احکامات دي الحمدلله زنانو دومره سختې تېرې کړي دي نبی علیه السلام چې کله د احد د جنګ نه واپس راتللو نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته نږدې شو فاطمه الزهرا رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته بهر راوتې وه نبی علیہ السلام دې فاطمې څنګه راغلې ویل رسول ویل چې کپړې د دوی باندې رنګ شوي دي کپړې بدلې کړه کور ته لاړ شو پټۍ دله ولګومه کپړه وسم تندې مبارک دله پټۍ کما نبی علیہ السلام ته فرمایي فاطمې ځه ما او یا مسلمانان شهیدان ښخ کړل کور ته نشم راتلی ځه فاطمه الزهرا رخصت کړله نعمان ابن بشیر وای زم په یو کوڅه باندې ولاړم او نبی علیہ السلام په ما باندې نظر پریوت ما ته نعمان څنګه راوته ما الله رسول خپل پلان استقبال راوته ما په نبی علیہ السلام راټول چې نعمان خپکیګه ما لار دي شهید شهر په وحد کې مخ کړلو ول چې ما خپل پلان د شهادت خبره واوریدله وای ما د نبی علیہ السلام د ځوانو خپل لاسونه چاپیر کړل او څه کړې مو الله رسول د جوړو کې مور را نمړوا او سره نفلارم لاړو به مور او به پلار پاتې شما په نبی اسلام راکټ شولو علماء لا سنه د خپل او مبارک مخلاص کړل اللي په دای کې واغست د خپل سینې سره جوخ کړم علما تر بچی خپکیګه ما ول زبر سره د پلار مینا کوما عائشه بر سره د مور مینا کوي او نبی علیہ السلام د یهود شهید کور ته نوتلو زنانه خپل بچو ډوډۍ پخای نبی علیہ السلام چې ورننه وتلو ماشومان وکتل دا الله رسول راغی د پلارم د سره تلو مور پرې خوله او رااله د نبی علیہ السلام چار چاپیر ودرېدل او د الله رسول ته فرمایي الله رسوله زمونږ پلار تاسو رانه ده او ټول ماشومان نبی علیہ السلام ته خپل پلار تپوس کوي او نبی علیہ السلام غریب جړانی ولې ده او نبی علیہ السلام بالکل خاموش دی ماشومان ولا هر ماشوم طالب را د الله رسول زمونږ پلار رانه ده تاسو سره ازنانه چوکتل مسلمان خزوا الله رسول
زما بچی تپوس کی د پلار پیغمبر علیہ السلام سترګو دوخ کړي خاموشي دا خفګان دی ډوډۍ پرې خودل رااله ولا او وتودل الله رسوله زما بچی د پلار تپوس کوي مخکاری کی داسې اذا شهید بیبیما او دا د شهید یتیمانان بشری نبی علیہ السلام تل بیبی هم دغه شانتی دا ته شهید بیبی او دا شهید یتیمانان بشری د ماشومان ته نشم ویلې او په دې وخت کې د نبی علیہ السلام د سترګو دا وخت کې راور غړېدلې راو به د نبی علیہ السلام مو چړېدل دې زنانا دا مسلمان خبر وګوره جړلې نه نبی علیہ السلام ته سره الله رسول جاړه ما دا الله رسول ما جاړه زره خپل خاون په شهادت په هر کومه او تاسو سره وعده کومه دا بچی به لویوما او دا به بیا تاسو سره په یو بل جهادي سب کې پشتیبان جوړوما دا به بیا تاسو سره په یو بل جهاد کې ودرېږي او دا به نه بچو پرورش کوما دا چې تور سری وا چې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړی را دا تور سره قربانیان ورکړي صحابياتو اے بیبیانو تور سره سپین سره بچیانو دا نمونه ماډل رسنانو د پاره دا چې خويندې او مېندې بیا پکار دي دا چې بچی لوي کی او مسلمانانو لا بیا ډنګر نه ورکی دا نکریلو د شمو په پروګرامونو کې دلچسپي نه او د 3 پیسه د 2 پیسه او شتونه کې بیا دلچسپي نه او د میچینګ په کلرونو په بیا نه ګرځي بیا د اسلام او د دین قرباني نه دا زنانو ته پیغام ورکړي صحابياتو سیرت پیغام ورکړي داسې تور سری بیا اسلام غواړي داسې تور سری بیا اسلام غواړي چې بیا داسې بچي لوي کی داسې قربانیانو صحابه کرام ورکړي دي خاص صحابيات ورکړي دي او دا امر مشکلات خلقو برداشت کړي دي صہیب رومی سے کله مسلمان شو پلار ته خبر شولو پلار بیا راوستلو کمیسي دلر کړو شو دا کجور پر اشنا لخت باندې وهالو صہیب دا وسته د پوسټ کو څه پوزیشن دی هغه کې وهان د مخ کې څنګه مسلمان مخ شانتی نه د پلار پرې خو ځکلا هجرت کولو د مکه خلک ورته پلار کې ولاړو صہیب چوکه دا هو دلار دی بند کړی را هغه لما پیژنې معنی یو شیم خطا کیږي نه غره ولما دار کولو اول متاثر کار نشته دې ته پیسې ګټلې او تبصول پیسې مدینه ته وړي هغه خبره پیسو خبره ده د دولت ته ویلاو الهغه په مکه کې پاتې دي لا چې ټول دولت والے لا خالی کوي ټول دولت د مکه خلکو ته حواله کو تش لاس هجرت کوي مدینه ته روان دي او سحر ورسېدلو نبی علیہ السلام سحر په مانځ کې صہیب وخت له رسېدلو نبی علیہ السلام ورته مسکو خندیدل خندیدون کې ورته نبی علیہ السلام ته صہیبا څنګه دې کړه ره او الله رسول ولې ویل بیگایا تن راغلی دي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله پاک بیگانه طویل استاپ صحابو کې مسلمانانو کې داسې خلک دي دنیا پیسې ورکړلا او د الله رضا یې واغستلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله رضا را پر ټول دنیا پرې خودلا د مکه ټول کاروبار پرې خودلو او تشتور مدینه منوره تراغه نبی علیہ السلام ته فرمایي دا تجارت دی مبارک شه دا ګټه دی مبارک شه موږ نه خو چې یو روپۍ په لار ورکړي څومره پیسې خرڅوي یا روپۍ نه ورکړي شوی دا صحابه کرام دا انسانانو زموږ په شان دي د زړونو دردونه وو د خپو دردونه وو د بدن دردونه وو دیر رضو مطالب فرمائی چې کانو رهبانا فی اللیل و فرسانا فی النهار د شپې راهبانو خو ولاړ وو تهجد باندې قیام اللیل باندې د شپې الله پاک ته زاری او منت کړی دی د شپې الله ته جوړون کو راهبانو تا ویل دا عیسی علیہ السلام راهب ولاړ دی د صبح ان حماق په عبادت کې د شپې او د ورځې به تیز ژوندۍ وا دا به شاسوار دی په داسې تیز ژوندۍ تیر کړی دا ها دنیا نقشه چې بدلولا خوبونه نه دي کړی خوراکونه نه دي کړی دا ها دا چې خلک انقلاب راولي د شپې د الله پاک سره تعلق او د ورځې د دین لپاره
दासी सरवहल बरवहल गर्जिदुन के कान रुहबानन फिल लैल व फुरसानन फिन नहार ज़िक्र कुरान विली दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हु मरज़ु अल्लाह वे दामाना खुशहाल दी और तुम खुशहाल है मां ता खुशहाल सातमा और पे ईमान की दुमरा खलक खलकू साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु कि कल मुसलमान शुमोर खबर शरा कि साद मुसलमान शहर साद मोर कसम वकड़लो वेलना खुराक को मोनस्का को मा और ना नसाए तकेना ये बसुर नवर केना मा सा सुबुरे वापस जो दिन तने रागले तक शान बयान नुदासी नास्ता व रजम नास्ता बलव रजम नास्ता वो द सात मोर बेहोशी मरात लला सात पखल कुल मोर खुद अरताल कड़े रे बुक अरतालम दे पनवरम नास्तरा सात वाला बेरा है एले मोरे एल्दादर पकियो सारे हां वे जो सर सागाने जर सागाने दर पकी कना वो यो सादर नूजी पकलारा कलारा वे ईमान मेरा ओड़ा दे वो द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द खबरना खुदा हद मरगर क्या ना दिन न वापस के गमना तालुना मक्कावा अजी द मोर दा लगो तंद बर्दाश्त कर कर ढेर ग्राम का ढेर ग्राम का साथ ढेर मजबूत खबर करे अजी सुहाबो की दा हम यो कमालो लेयो बल आखिरत द बचवाले कोशिश हम करे खयो बल कुछ नहीं वरा छोई उमर फारूक कला खलीफा वक्सलो खालिद इब्न वलीद पे जंग के वो सीटे बसी वाले गलो एल्सा कमांडरी खत्मा भले मशरक रम खालिद बिन वलीद खपनो खालिद बिन वलीद बिया जिहाद की तिजारत हम कवलो पूरे सफर में जिहाद सादियो उमर फारूक पर यो ग्रुप बेवले गलो वेले सब किताब वर सरवर कई वेल खालिद बिन वलीद के सुमरा पैसे गठली निकना सुमरा दौलत ले वे टोल वर सर निम कई निम के बैतुल माल से जमा कई वर सर प्रे रहो दार सुहाबो जमात की कल लाड़े तो खालिद ने सिर्फ सफर के वर सर हिसाब किताब वकड़ो और से वर सर निम कड़ल खालिद बे पखपलवाई वे लमाने दखपेना यो सप्लाई इस तलखा वे सप्लाई रा तफरीख हो गई वेरा नवा हस्तला वेल पाग वक्त में जाड़ा खपो या उमर मा तरजियाते के खालिद ने चिकल वफात के दलो कना वेल अल्लाह पाक भी उमर ला इज्जत न वरकी अल्लाह पाक भी उमर ला खुशहालियां ने वरकी वे जरा दुनिया ना मुतमईन रवाने मा कदमा पमाल की चरता शिकम रागलो जमा हर सो उमर से पकड़ी दे वेलो जमा ने इव सप्ले मोड़ीला मा दौलत के हर से पकड़ी दी सुहाबो वे बल आखिरत द बचवाली कोशिश हम करे वे जमाना मरगरे खराब नशी और उमर फारूक बिन खालिद द कमांडर ने जिक्र खत्म होगा जब मुसलमानान वाके द खराब नशी कि खालिद इब्न वलीद जगटा भयो कि गगा नहीं दे गटा नहीं वेल शिरक के अकीदे खल को जोड़ा नशी वेल खालिद मिश्ता और मशरी निश्ता मुसलमानान जंग गटल दस पाक खलक सुहाबा करामे दयो बल आखिरत द बचवाली कोशिश हम करे रे और पने को के दयो बल सर मुकाबले करे दिया यो बल मक्की वाली कोशिश हम करे रे जका कुरान शरीफ को द सुहाबो मुताले चिचा पर जंगे अहज़ाब की शिरकत करे रे और चाप बेअतुर रिज़वान की वो अल्लाह तआला फरमाए वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब और कला जो कतल मोमिनान वगडले दा लज़र खलको द नेटो फोर्स पशांति लोई इत्तेहाद जोड़ शवर दुनिया न खलको द मुसलमानान खिलाफ दा डल रावाने में वेल मदीना की मुसलमानान खत्म हो फकालू सुहाबो सुवे मुसलमानानो हादा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु वेल मुर्तद अल्लाह कब वादा करे और रसूल कना वेला का वखरा गए ये जरा मुसलमानानो लगट वर को मा कुबर ल शिकस्त वर को मा वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा द मुसलमानानो पे ईमान की इजाफा आला खुदा अल्लाह को हुक्म मना दिल की मजबूतियां पर गिरा लाला और बिया मुसलमानानो के मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि इच्छा नजर मना दिलो जबद अल्लाह पलार के खपल सर वर को मा अगर खल्क सुरना वर करले नबी अलैहि सलाम द उहुद के मैदान के मसाब इब्न उमर ला झंडा वर कड़े ग्रुप वाला जोड़ कड़े मसाब शहीद शेव सुहाबा कराम चिराल मसाब सर लासुन कटशी प्रातो और डेर खोले जलमेओ और पदीनु के रंग परंग प्रोतो
صحابه له رسول فرمایله رسول الله مصعب شهید شوی دی. نبی علیہ السلام راغی او مصعب ته ودرېدلو ویل زمانه په الله قسمی مصعب خپل لوس پورا کوخه خپل نظر پورا کړلو خپل منښت پورا کړلا او مصعب شهادت مبارک شو شهادت قبول شا او بیا نبی علیہ السلام فرمای مصعب لا ډېر خپل زلمیو ډېر خپل جامې بیا چولې ډېر خپل خوشبو به لګولا وسیله اسلام په لار کې سر ور کړی دی لاسونه کټ شوي دي په خپل وینو کې رنګ پرنګ پروت دی خپل کفن والا پکار دی په مدینه کې کفن پیدا نه شو یا صحابه کرام الله رسول الله مصحاب له کفن پیدا نه شو الله رسول په الله پاک دې مصحاب رحم وکړي سره ور کړی دی دا الله په لار مجبور د مسلمانانو ته رومیال غوندي صادر نو رومیال دا رومیال نه اثر در ګوټه ولا بری سر واچوي پخوت او سرګړې واخا واچوي مصعب ابن عمر په نیم کپن کې تللی دی ها دنیا نه وسوار له توکاله نو د مصعب ابن عمر تذکرہ کو او کله چې حاجان صاحبان لاشي وحد میدان تلاشي با جنگل کې ودا د مصعب ابن عمر خبر دی پکې وایي وسمو آفرین او شاباش داسې ظلمو خپل ځواني زکات ورکړي مګر ځوانانو ته وایي بچو مصعب ابن عمر ظلمو ځوانو ټاټ بار زندگی وا ولګې نه وکټلې خراب جوړې نه واچولې او پکم لار باندې چې مصعب تیر شو خلق ویل دغه مصعب لاړلو پکور کې به زنانو خوشبو اورېدله ما خوشبو محسوس کوله با دا چې ټاټ بار وانه او جوان لاسونه کټ شوي فوینو کرم فرنگ پروت تے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه او آغا دا خبیب رضی اللہ عنہ شہادتو چی کلے دا مکی معظمی میدان تراوستو لارتا خبیب کلا پانچی کولو کنا نو خبیب تل خبیبا ویلتا خنن تللے شوی کنا پانچی کیگی اسی پس لکی دے خواہش تلے استا پزی پیغمبر علیہ السلام دیلتا ہے استا پا خپل کور کرے خبیب ورطل رماوا ہو رئی ویزویما چی نبی علیہ السلام کلا ما خوانا راجی نا مکینا مدینینا مکیتا او دا غط سفارت دا خلاصیگم ندی رازی ولی پلارا مانا شرط تیندک و نخوری پخپکی غنا نار نشیرا پرینا وزی زدی پانسی شما و زد پیغمبر دا خپی تیندکم نشم برداشت کولی خان او تفتوی دا خواقی لیو عاشق رسول لے بیا ورطوی لے اخیری چانس تیرے سریز نوجوانو ظلمیو الا بچی ایو دو چانس تے دا نبی علیہ السلام پشان کیو گستاخانہ ٹکے ہوایا درگڑ بیزا خبیل چرے پدی وقت کی اللہ پاک تا متوجی شیا اللہ پاک ہے ذکر شہادت مرگ لگانا ورکوما دم سخت امتحان شہادت تو مقدم سخت امتحان ہمارا زندگی سوال لے بل طرف پیغمبر دا مرتبی او دا غد عزت سوال لے اور بیا چرک للا کہ لستو بالہین اقتل مسلمہ على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء ورس پروان نشترے مرک لغیر ورکم شہادت لغالا ورکوما او ما بدے لارک کی دا خبری کتلیوی ویلزا شہادت لے ترجیح ورکوما اور پیغمبر پشان کی دخلے نیو ٹکم نرو باسنا خبیب چکلا پانشش ولو او خبیب ویلو ویل اللہ پاک دمات درخواست ستارہ در زمان وبعد الله رسول سره ملاقات ونشولو ودما سلام ورته وایا ودما شهادت نه خبر کا استایو مرګره شلاړو د دنیا نه او ما خبر چې کله پانشي شولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کو مجلس کې ناس ویلو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ صحابه رسول چا سلام نه کړی چا ویلو هغه خبر نه جبريل راغله او د دنیا یو لو محبت کوونکی لاړ د دنیا نه خبیب او شهید شعر د خبیب سلام را ورسولو او د خبیب د شهادت اطلاع را ورسولا او نبی علیہ السلام جبريل ته وی جبريل خبیب ته ما سلام وایا ډېر د محبت د جملو تبادلی دي نبی علیہ السلام خبیب ته ما سلام وایا ورمانه طرفنا شهادت مبارکی وایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه باقی با در خلقو دا مرگلا شهادت لے غاڑی ورکولے
دین د پاره قربانیان کړي دي شهادتونه ورکړي دي دا اسلام او دین چې نن د دنیا په کوونه کې دا تش په دعاګانو نه رسېدلې او تش په درسونو نه غوړې ها ډېر پاره ثوابو وینې ته سیلاب پیدلې خلق ځواني ورکړي دي او خلق عزتونه تار شوي دي خلق کاروبارونه خراب شوي دي خلق بچي شهیدان شوي دي خلق زنانه کونډي شوي دي خلق بچي یتیمان شوي دي خلق مهاجر شوي دي وطن پرې خو دي کاروبار پرې خو دي نهار ورځ تیر کړی دا په جنگي خندق کې نبی علیہ السلام ترال ویلا رسوله ګډه می درنه وته وکبره می تړلې دا الله رسوله سو نبی علیہ السلام تخپل لمنه پورته کړلا ویلتای وتړلې ما وتړلې دی ویلو جابر رضی اللہ فرمائی وی نبی علیہ السلام کی موقع تو ریسی کمزور ہے شویو ویلانم بیبیتنی بیبیتا کور کی سشتکا نشتا ویلا چیلو که دینو او سلو گونتی وڑنی امام ازا دیو کس خوراکو بجور شی چیلین تخپل کور کی علال کو ترکارین پا خکڑلا زنانات مستر ڈوڑے میں برابر آواو علمات بیبیرا تویر چی خاوندا ور نبی علیہ السلام تا بغور کی پتو وائچ دیو کس خوراک دے ورن جابر راغه نبی رسول الله فرمایي الله رسوله زما په کور کې د یو کستاره پر دعوت دی ویل ها جابر دعوت دی ویل او نبی اسلام د خاور غسل ته وخت خندق او خاور خلق راځتلې وي کندې استلې وي خندق کنه استلې شو نبی اسلام صحابه ته راځي ویل جابر په کور کې دعوت دی جابر وایي زړه وسخم چې خزه براته په کور کې سوي ویل زمخ کې ما نبی علیہ السلام او صحابه را په مخارا سره دي ویل چې ورته زنانه را ته ویلو چې تاسو خماري په پټ وای ما ته پټ ویل تاسو یو کس ویل چې او هغه مسلمان خلا غل بس رسول دویږي ویلا زموږ را غوښتګو نبی علیہ السلام ویل جابر بي پریشان کېږه مړه وړي راوړه مالا چې وړه ولا راوړه نبی علیہ السلام باندې ګوت راخړلې په خوا جابر ته کوي مالا راوړه سالن جابر ته شابه کا تقسیموا نبی علیہ السلام نخوري ښا صحابه باندې غسل کړي او سالن کړي جابر خزر وړي پخای اے بیبیانو ټول وړي مې مانونه پخکې او کب چې په پوخ کې ټولې ګورې گئی سونه صحابه مجاهدین وړي پخ کړي را اسی د باغناران درسونه لا اسی غب شبد پر سوک راځي نه درسونه او عمل د پاره غوړي ها دا څه د سیاسي نه کومه تاسو ایسه وکي او ستر ګناه ته کلاړي شو نور په خپل فقره استاد بخپل کار کی خبرې کو ټیک خو دې پاک توفیق راکړي ګناه توفیق شو نه کې توفیق نشته ده جابر خضر وړي په خولا او صحابو وړي خوللا نبی علیہ السلام نه وړلې ها الله رسول ته وکړه کنه جابر ته تم کې نه فائدہ سم وکړي نبی علیہ السلام وکړلا ورګاونډیان لم ورکې نبی علیہ السلام معجزه نبی علیہ السلام کمزور شوی وو داسې ولکه وختن دي خلق تیر کړی دي ځکه الله تعالی فرمایي چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه چا چې کله کلمې ویلې او کوم عهد او لوز یې کړو هغه رښتینه کړی دی ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ځین خلق د خپل لوز د پوره کول په لین کې ولاړ دي وما بدلوا تبديلا د دنیا سخت او د دنیا تکلیفونو د دنیا حالات او د دنیا پروپاګاندا دنیا جبر او ظلم صحابه کرام د خپل موقف نه یو انشم وانړول يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء دې لپاره چې بدل ورک الله پاک رښتین خلق ته داغه د رښتین ولای او عذاب ورکی منافقانو ته د دین کارم کې په معاشره کې سره بدل کې دنه سره ایمان ملا پکې منافقان برداشت کړی دي ها دا مخلصین خلک کار کې د ورانکاری منافقان د سره کنا بیا به جوړه کړي نه به وهانه شي نه به منکوله شي ځکه چې مرګره نه دی مو وای تا مرګره یما نو منافقان هم دا سخت برداشت کړی دا نو على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا